الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. دا حضور صلی الله علیه وسلم نه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړی دی. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله انسان مړ شي نو داغه د اعمالو ثواب ختم شي. خو درې څیزونه داسې دي چې داغه ثواب د مرګ نه پس هم میلاویږي. یو صدقه جاریه ده، دویم هغه علم چې پاغه سره خلقو ته د نفع رسولي، دریم صالح اولاد چې هغه د مرګ نه پس د لپاره دعا کوي. صدقه جاریه داسې صدقې ته ویل کېږي چې د هغې فایده باقی پاتې کېدونکي. مثلا جومات یې جوړ کړی دی، په هغې کې خلک مونځ کوي. مدرسه یې جوړه کړې ده، په هغې کې خلک سبق وایي. یا مسافرخانه جوړه کړې ده، په هغې کې خلک اوسېږي. یا بل څه داسې شي د دینی کار دپاره جوړ کړی دی، په هغې کې خلک د دین کار کوي، دین ته یو شی وقف کړی دی. نو د دې سړي عملنامه دا د مرګ نه پس هم نه بندېږي، دته به د مرګ نه پس هم د دې ثواب وررسي. یا چاته علم ښوولی دی، چا د نه علم زده کړی دی، د ده شاګردان دي، هغه خلکو ته علم ښیي، چاته قرآن ویلی دی، دغه سړی د مرګ نه پس هم د ده عملنامه نه بندېږي، دته به د خپلو عملونو ثواب وررسي. او دریم نیک اولاد، یعنی هغه اولاد چاته چې د علم ښوولی دی، چاته دین ښوولی دی، هغوی ته د مور او پلار حقونه معلوم دي، د مرګ نه پس د مور او پلار دپاره هغوی دعا کوي. نو هر سړي له په خپل اولاد باندې ضرور محنت کول پکار دي چې د اولاد داسې جوړ شي چې هغه د دپاره د مرګ نه پس دعا کوي، او دا دعا دله د مرګ نه پس فایده ورکوي. نن سبا خلک په دنیوي تعلیم باندې ډیر زور ورکوي، په خپلو بچو باندې دنیوي تعلیم کوي، د دین خیال نه ساتي. نو د دین خیال هم ساتل پکار دي. تعلیم ضروری دی، خو د دین خیال وسره هم ساتل پکار دي چې سړی خپل بچی نیک جوړ کړي، خپل بچی ته د دین کار وښیي، د دین خبرې ورته وښیي چې د هغه د مرګ نه پس د ده لپاره دا یو صدقه جاریه جوړه شي. دی به په قبر کې پروتي، د ده عملنامه به کولاوي، دته به د بچي د وجې نه ثواب وررسي، د صدقه جاریې د وجې نه به ورته ثواب وررسي، دغه شان د علم د وجې نه به دته ثواب وررسي. الحمد لله.